هر مسلمان په خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې ما کې د مسلمانۍ کم صفت هغه موجود دي. غاړه ورکړي بخښنه وکړئ درنه یو بل ته بخښنه وکړئ غاړه ورکړئ راشئ لږ ورکه جاوید غاړه ورکړه غاړه یو بل ته ورکړه ماشاءالله غاړه تشهر يا روح استاكون رحیم پہلے خود ستاسو د ټیم ستاسو چینل ډیر شکریا ادا کوم اختر لاله الله دې تاسو عزتمن کی خوشاله او آباد اوسئ. پس دا خو دلته کې زمونږ د الحداد سټینډ سره وقوع شوی و 324 څلور کسان پکې لګېدلي وو. هغه زمونږ د حسنګل لاله او د زمونږ د ملګرو ډېر منډې ترلې او خدماتو الله ګواه دی چې دا شیز خو نه جوړېدلو خو موږ به حسنګل لاله ته ډېره دوا وکړو داود ته به ډېره دوا وکړو چې الحمدلله هغې به یو خپل کردار ادا کړو. د کوم دا دیخ صاحب ته مدعیان کسان لګېدلي وو نو هغه دوی خپلو خبرو ته مجبوره کړل چې یاره مطلب دا علاقه ده مشرولي ده او دا خلک زما خپل خلک دي د خلکو نه زما خلاصې نه کېږي. نو زه خو په جرګه کې ټول کرکټ حسنګل لاله له ورکم چې الحمدلله هغه پکې کوم کردار ادا کړی نو د هغې زه د احسان زه نشم دغه کولی چې الحمدلله ده به ډېر غټ کردار ادا کړی. جی ګل لاله ستا خبره خو بالکل ټیک ده. الحمدلله دا به تاریخ ثابتوي چې نن سبا دا کمې جرګې زمونږ په دې علاقه کې په دې وطن کې په دې دغه کې چالو دي. نن سبا خو پیله دا ده چې تا ته چې 10 لاک روپۍ 5 لاک روپۍ راکړه نه پیله ستا د واک پیسې لاړې بیا چې هغه کله ختم شي په هغې روټیګان حکیم خان کې پلانکي ځای کې ډنګري ځای کې الحمدلله چې ما سره کوم جرګه مارو زما مشران هغه داسې کسان چې ویل صدر صاحب پیله ورځ نه چې وروره دا پیسې مونږ خپلې لګو مونږ دا جرګه کوو فی سبیل الله کوو خپلې پیسې لګو او الحمدلله دا به تاریخ ثابتوي چې مونږ څومره روغې کړي دي. لکه زه به د خپل ځان خبره وکړم چې زما دا چې 700 روغې کړي دي الحمدلله دا په تاریخ ثابت دي چې ما خپلې پیسې لګولي که ما سره خپل حسنګل لاله د کوم مشران دي د دوی ته ویم چې دوی خپلې پیسې لګولي. دې جرګه کې چې دا کومه جرګه وشوله دا پیسې زموږ د جرګمارو د سیټ نه دي. حسنګل لاله سره 2-3 کسان خپل جرګمار ملګري داود دی ورسره او ما سره د اسماعیل چرمین دی راسره یو بل ملګری دی راسره دا پیسې مونږ خپل ځان نه لګولي او الحمدلله مونږ خپلې پیسې لګو. دا کمې جرګې چې په بېخبر ښار کې دا څومره روانې دي او دا څومره کردار د خلکو دی کې مړه بس نن سبا 90% جرګمار چې کوم دي د پیسو نه بغیر بله خبره نه وي. دوی پهله قرآن وکړي
چې مونږ پیسې نالو د قرآن د پاسه وګورئ د هغوی شاته بیکګراونډ وګورئ د هغوی شاته حالات وګورئ د هغوی د کور دغه وګورئ چې څه حالات چالو دي مونږ چې څومره خلک کتلي دا پیسې چې چا اخیستي دا پیسې چا له ښې کېږي نه دا حرامې دي دا د بل انسان د مجبورۍ نه غلطه فایده اخیستل دي او الحمدلله مړه بس هغه خو دا دی چې مونږ به دا خبره وکړو چې مخکې زمونږ په میډیا باندې دا حالات کتلي تاسو راغلي زمونږ د انټرویو نه اخیستي دي خو الحمدلله دا به تاریخ ثابتوي زما سعد الله صافي نوم دی دغه دوره چوک صدر یم او یو وړوکی جوس شاپ مې دی وړوکی د ډرای فروټ او سیریو دکان مې دی خو ما خپل ځاني دې ته ځان وقف کړی دی الله دې ما له وس راکړي چې انشاءالله زه به دې کې نورم مخکې یو خپل سټرګل جاري کړم چې څومره پرې بېخبر کې د مړو جرګې دي الله دې وکړي چې موږ له څوک راشي او موږ چاله کینو او موږ چاله جرګه وکړو موږ راوتي دې لپاره انشاءالله جرګه به کوو جرګې له راوتي پرې بېخبر کې به انشاءالله دا به خلک ثابتوي خو بس نن سبا جیلس ډېر زیات دی جیل ډېر چې لکه دا وړوکی ماشوم دی مطلب را پاسېدلی دی په پېښور ښار کې د جرګې کې د سپینګیري کینی نو دا الله راولي عزت او ذلت الله ورکوي او انشاءالله زموږ د الله سره دا وعده ده چې موږ به داسې کار کوو چې په کوم باندې موږ نه الله راضي کېږي چې الله پرې ناراضه کېږي انشاءالله هغه کار به موږ نه کوو جي موږ خو د ینګ جنریشن له ډېر زیات ده الله ګواه ده چې ما په دې کې خپل ځاني ډېرې منډې تړلې کړي زموږ چې څومره سرکاري اهلکار دي هغوی سره ما تعاون کړی دی ورته مې ویلي دي چې دې شیز کې موږ راپاسېږو یو خپل یو تنظیم جوړو دې لپاره یو خپل تعاون دپاره خو اصل کې حالات داسې دي بس الله دې معافي وکړي نن سبا چې څوک په نشه راووښتو بس لاړو غرق شو موږ خو پهله هغوی ته ریکویسټ کوو چې خپله زندګي خپل کور خپل مور پلار خپل دغه مه خرابوي خو بس دا نن سبا حالات ډېر زیات ګډ موږ په هغې کې هم لګي خپل سټرګل کوو روان یو پکې خو بس موږ سره شاته لاسونه لږ کمزوري دي چې موږ پسې لږ سپورټ وي نه انشاءالله چې دغې کې هم زموږ کار روان دی میسج خو موږ دا ورکوو چې دا موږ کومه روغه وکړه دلته کې پهله خو زه د خپلو فریقین له بیا هغه سیټ ته فریقین چې کوم سیټ نه زموږ سره حسنګل لاله موږ د دې فریقین ته هم دا ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړئ نن خو الله خیر کو که ډزې وشوې زخمیان پکې شو څلور خدای مکه دې کې مرګ هم راتلی شو نه مهرباني دې وکړي که دا چا جنګ جګړې دي دشمنۍ دي مهرباني دې مشرانو ته دې کښېني جماعت ملا ته دې کښېني ملک ته کښېني یو خان ته دې کښېني دا جرګه دې جوړه کړي په هره طریقه باندې خپل کور دې جوړ کړي زمونږ خو دغه میسج دی د خپل د ضلعې دپاره خپل د صوبې دپاره خپل د پښتنو دپاره خپل د پاکستان د عوامو دپاره یو ښه سوچ دی مهرباني دې وکړي چې دوی د خپلو کې اتفاق جوړ کړي راپاتې سي بس یو دې سر ښکته کړي بل دوچت کړي مطلب دا دی مسله دې حل کړي زه د حسنګل لالا سمره صفت چې وکړم نو دا به کم وي حسنګل لالا یو تاریخي سړی دی زمونږ د قام مشر دی زمونږ سپینګیری دی په دې علاقه کې زه ګورم په دې لږ وخت کې دلته کې لس دولس داسې روغې وکړي چې هغه ناممکنه وي په دې کې ډېر شرپسندو مطلب د دوی خلاف څه پروپیګنډې مو کړي خو زه دا وایم چې هغه څنګه کاروان روان وي سپي غاپي نو ما ته وګوره ډېر سپي به وغاپي خو حسنګل لالا له چې کوم عزت الله ورکړی دی نه دا دنه څوک نشي اخیستی نو بس دا یو قدرمن سړی دی په دې چرمن دفتر کې یو تاریخي سړی دی نو د ده په رنګې سړی په دې چرمن دفتر کې موږ نه وینو دا جرګه موږ له ده جوړه کړې ده دا خبره موږ له هم ده جوړه کړې ده زه به درته پهله کې ما درته ویل چې زه د شکریا ادا کوم او اوس هم د زه حسنګل لالا شکریا ادا کوم بس ډېر ښه کار وشو او بس موږ خو اوس بوډاګان شو او باباګان شو موږ به لږ دمۍ موږ به سره نوي زموږ بچی سعدالله ډېر کامیاب روان دی مخور هم دی چاته ودرېږي څوک ډېر ښه کارونو کې دلته څوک ودرېږي هم نه مخې کوي او د علاقې عوامو دپاره دا میسج ورکوم چې بچی دا لانجې مانجې پلارانو ته مه جوړوئ دا موبایل هم چې ښه استعمال یې ښه دی او که غلط استعمال یې ټول غم دی او هر وخت یې منګی نه ماتېږي دې کې چې کومه خون خرابه دی جنګ کې شوې وه دا الله ډېر خیر کړی دی او دې باندې ډېر مشرانو ډېر پر زور سره چې دی که نه دا کار موږ را جوړ کړو او بچو مشرانو له غم مه جوړوئ کورونو له غم مه جوړوئ او علاقې خلکو له دا میسج وچوم دا ورکوم چې یاره دا په امن و امان باندې او ډېر په سکون باندې وخت تېر کړي مت خو دا محمد ته خو دا والا کول غواړم چې زموږ د جرګې زموږ د علاقې یو ګروپ دی د 10 کسانو دا جرګه مرګه چې کله را روانه شي د ده الله دې خوشحاله کړي حجره هم شته کور هم شته تاواني سړی دی موږ سره په جرګه کې ملګری مي مخور سړی هم دی او الله دې خوشحاله کړي زه هم چې په هره جرګه چې زموږ کومه شروع شوې ده خلکو نن سبا خلکو جرګو کې خلک پیسې اخلي ټیک ده که نه مونږ د خپل ملګرینو هر یو 10 روپۍ تاوان کړی او دې لپاره مې پهله ځل باندې موږ میډیا باندې رالو الله تعالی خیر درکړي الله تاسو خوشحاله آباد سه تاسو دونه ټیم ورکړه زمونږ حسنګل روډ چې کوم دی دلته ډېرې مسالې راللې او دا پکې رامخکې شي او الله پاک دله دونه دغه ورکړی دی چې انشاءالله دې دغه ته رانه نوځي الله پاک هغه کار سم کړی بل زمونږ سعدالله صدر چې کوم دی وروره دا ماشاءالله الله دې ول ډېر خیر ورکړي
هر ضلع منډه وي، هر ضلع دغه کوي، 11 روپۍ تاوان هم کوي، منډه تړله کوي او د الله د رضا دپاره کوي. او انشاءالله موږ هم خپل ځاني موږ پیله ځل په دې دغه باندې رالو، موږ دې شیونو نه ډېر سخته الرجي هم کوو، خو زه کله ناکله سړی راشي پې که نه، نو مطلب دا دی چې الله دې ټول له خیر ورکړي. سعدالله له سنګل له دا داود زموږ خورټ دی، دی له دا یو سخت کار و، آسان کار نه و، خو زه دې خلکو پکې مخلصه منډه وواله. د دې مخلصتیا د وجې دا سخت کار الله پاک آسان که دې کې چېرته دا سوچ وی چې زما جبله به څه راځي، د داود جبله به څه راځي، د ده جبله به څه راځي. په خدای مې دې قسم که دا کار شوی وی، دا واحد صرف چې دا خلق مخلص وو. او الله پاک دې خلکو سم خو کی دوانو فریقین سره الله خو کی زمنګ دې جرګې مخ ته وګتل او موږ ته درون مزل وکړ. ډیره مننه، ډیره مهرباني.